د پاکستان چې کوم ارشد شریف په نوم باندې کوم یو صحافي دی او هغه صحافي په کینیا کې چا وجلی دی، دغه باندې شاید چېرته جنازه وه، ما ته خو اندازه نه ده شوې. نو په هغې کې به عمران خان صاحب چې کوم د پی ټي آی کوم رهبر دی او د هغې چیرمین دی، سابقه وزیر اعظم دی، نو هغه په جنازه کې شرکت کړی. نو هغه په دې هر تکبیر کې رفع الیدین کړی دی. نو په هغې باندې په دې سوشل میډیا باندې یو خبره گردش کوي چېرې دا او مذاق یې وړاوي چې عمران خان د جنازې په چل نه پوهېږي او دا یې غلط کار کړی دی. نو په دې باب کې لږ سوچ کول پکار دی که د چا سره سیاسي دشمني وي نو هغه په ځای باندې ساتئ. خیر دی که څوک د عمران خان مخالفت کوي نو کوئ په دلیل باندې، که څوک مخالفت کوي څوک نه منع کومه، او که څوک د نواز شریف په مخالفت کوي، که څوک د بل چا په دلیل باندې کوي، نو څوک نشي بندولی. او دا یو جمهوري حق دی او هغه ورته میلاو دی، سړی کولی شي. فریډم اف سپیچ زموږ په آرټیکل سیکشن 4 د کانسټیټیوشن او په پاکستان په آئین کې لیکلي دي چې فریډم اف سپیچ هر چاته دی چې سړی خبره کولی شي. خو دا خبره چې دی غلط کار کړی دی نو داسې ووایه چې په حنفي مذهب کې نشته. یعنې د احنافو مذهب دا دی چې کله جنازه کېږي نو د ابن عباس حدیث هم په دار قطني کې دی، ترمذي کې د حضرت ابو هريره حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله جنازه کړو نو په اول تکبیر کې لاسونه اوچت کړل، په اول تکبیر کې لاسونه اوچت کړل، رفع یدیه فی اول التکبیرة. نو دغه د احنافو طریقه ده چې په اول تکبیر کې لاس اوچتوي او بیا په دریو تکبیراتو کې نه اوچتوي. خو که تاسو ترمذي کولاو کې، ترمذي جامع الترمذي امام ابو عیسی ترمذي کتاب دی، نو په هغې کې لیکلي دي چې فرعا اکثر اهل العلم، چې د اکثرو اهل علمو رای دا ده لکه په هغې کې څوک یادوي وایي دا صحابه او تابعین، شافعي، احمد، د دې رای دا ده عبدالله بن مبارک رحمه الله چې هغوی وایي چې د هر تکبیر سره د لاس اوچت شي. دا خو د شافعي مذهب دی، دا خو د احمد مذهب دی، دا د ابن مبارک مذهب دی، دا په صحابو او تابعینو کې شته دی. امام ترمذي رحمه الله فرمایي د اکثرو ملګرو دا رای دی چې په هر تکبیر کې د لاس اوچت شي. البته د امام ابو حنیفه رحمه الله رای دا دی چې نه، په اول تکبیر کې اوچتول پکار دي. او بیا څه وایي وقال بعض اهل العلم، بعضې اهل علم وایي چې نه، په اول تکبیر کې اوچتول پکار دي. نو موږ خو احناف یو، موږ نه وایو چې دا طریقه بس دغه غوره ده. موږ دې ته غوره وایو چې نبي علیه الصلاة والسلام نه ثبوت دا دی چې په اول تکبیر کې لاس اوچت کړي دي. نو غوره دا ده حنفي طریقه چې کوم جنازه ده نو 4 تکبیرات دي، زیات هم جایز دي شوي دي، 15 تکبیرات هم شوي دي، خو 4 تکبیرات دي کوم چې نجاشي باچا نبی رسم جنازه کړې وه او په اول تکبیر کې لاس اوچت کړي دي. او که په 4 تکبیراتو کې څوک لاس اوچت کړي نو دا رسې بدعت نه دی کړی، بلکې دا د یو صاحب مذهب او د احمد او د شافعي مذهب دی او د صحابو تابعینو هم مذهب پاتې شوی دی. البته امام مالک رحم الله په باره کې راځي چې دواړه آرات نقل دي، هغه چې په اول تکبیر کې او بل رای دا چې په 4 کې لاس اوچتولی شي.